زه چې کله هم سټیج ته مخامخ کېږم نو زه د ظلمونو دا داستانونه خلکو ته بیانوم د بېانصافو دا قصې کوم د محرومو دا قصې کوم او دا ځکه کوم چې زه څه منسټر نه یم چې تاسو ته خپل رول او کردار وکړم چې څونه سوزونه مې جوړ کړو څونه پلونه مې جوړ کړو څونه خلک مې نوکران کړل د سمارټ ټرانسپورټیشن د صدر په حیثیت دا ذمه داري ده زما چې زه د دې خلکو محرومۍ بېانصافۍ ظلمونه دا په داسې فنکشنونو کې دا زه ښکاره کړم او دا زه ایوان ته ورسوم حکومتي اراکینو ته ورسي او لږ ډېر په هغې کار روان شي تاسو ته پته ده چې سن 1947 کې پاکستان آزاد شوی دی 72 سال شو خو 72 سال باوجود په دې ملک کې په دې پاکستان کې او په دې سواد کې خلک د بنیادي حقوقو نه محروم دی مایوس دی پریشان دی او ضعیف دی او دا زه چې څنګه نن ژړا کوم دا ژړاګانې زما نیکه هم کړې وې زما پلار هم کړې وې زه به هم کوم زما لواد به هم کوي ستاسو پلرونو نیکونو تاسو به هم کوئ او داسې په ژړا ژړا کې دغه لحد تختې به په موږ پاسه کېږي آیا دې ژړاګانو کې زموږ مسایل حل کېږي نو دې ژړاګانو باندې دې اسویلو باندې او په دې اوښو تویولو باندې نه د انصاف باران ورېږي نه د حق چې کوم دی مقاصد پوره کېږي او نه د حقوقو نالی کوي زه په دې خبره ډېر خوشحالېږم چې زما صنعتکار لوڼې یو موټی کېږي زما تاجران لوڼې یو موټی کېږي زما هوټلو والا لوڼې یو موټی کېږي زما بیکرو والا زما کیمیسټ والا دا زما لپاره لویه د خوشحالۍ خبره ده خو دا تپوس چې دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو چې دلته به انصاف نه وي د ظالم نه به مظلوم جوړېږي د مظلوم نه به ظالم جوړېږي د دولت په زور د طاقت په زور دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو او دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو چې دلته به بېروزګاره نوجوانانو ته نوکرۍ نه ملوي پي ایچ ډي یې کړي ګریجویشن به یې کړی او د پولیسو د نوکرۍ لپاره به هغه په کیلومیټرو منډې وهي او دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو چې په د تاڼو کې دا کم ظلمونه د دې غریبانو سره کېږي او دا پاکستان د دې لپاره هم نه آزاد شوی چې په دې کچرو کې کمې بېانصافۍ روانې دي او دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو چې په هسپتال کې به ډسپلین کولې نه د ململ کپړه به نه دا پاکستان د دې لپاره هم نه آزاد شوی چې اظهار ازادي به نه او دا پاکستان د دې لپاره نه آزاد شوی چې سهار موږ اخبارونه ګورو بم دماکې به موږ پړاوو لوټ مار به پړاوو او ډاکېتي به پړاوو پاکستان د دې لپاره نه آزاد شوی خو موږ چېرې هم په دې خبره سوچ نه ده کړی د مسلمان په حیثیت او د یو محبوبن پاکستاني په حیثیت چې زموږ غلطۍ کوتاهۍ څه دي الله خو ډېر لوی رحم کړی چې موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل پیدا کړي او بیا ډېر لوی کرم دی چې په هغه خطه کې پیدا کړي کومه خطه چې موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله په باندې وجود کې راغلی په افسوس مقاصد ځکه زموږ نه پوره کېږي او مسایل ځکه زموږ نه حل کېږي چې موږ چلې هم د یو سچې مسلمان په حیثیت د محبوبن پاکستاني په حیثیت خپلې ذمهدارۍ پوره کړو کله ورځ د ورځه د مسایلو د مشکلاتو شکار کېږي نن تاسو ګورئ طاقتي قوتونه لاړو بس سپوږمۍ کې ځان له بندۍ جوړې کړې او زما په سواد کې ډک سیند بهېږي خو د خلکو منګل کې خالي او که ټوډۍ ته وکړم نو د اوبو په ځای کې چوش چوش اواز راځي دا پاکستان د دې لپاره آزاد شو چې ما ته به د صحت سهولتونه نه وي ما ته به تعلیم سهولتونه نه وي روزګار به نه انصاف به نه امن به نه د قانون بالادستي به نه د آیین حکمراني به نه او زه به وایم چې اسلامي جمهوریت پاکستان دې پاکستان ما خدا زید خان خبره بنا بنا سواد ورکړو دې سواد کې اسپیټالونه وو دې سواد کې سکولونه وو روډونه وو ما د پاکستان سره تک د سوچ مقام دی چې موږ خپلې ذمهدارۍ پرې وکړو او موږ داسې ومتحد شو چې تاسو متحد شوي یئ انشاءالله مسایل باندې به موږ قابو باندې ورنه یقین وکړه زما زړه جاړي تاسو ګورئ چې کله جوماتونو کې سلام وګرځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ووایي د جومات د هر یو ګوټ ته د چیخو پکار آواز راشي څوک جاړي چې بچي مې وږي تږي دي څوک وایي دوا مې راکړه نشته څوک وایي چې د معدې بل لیټ دی دا سوی ګیس بل لیټ دی تاسو یې نه کوئ دا چغې به دا غریبانان دا به بهر جومات کې دا چغې به تاسو اورئ او بیا چې پیدازۍ ته راسئ یو کلیز دوه کلیز ماشوم زما غریبې کور تینه غورځولی په پیدازۍ کې ناست دی او پخوا به یې د ډوډۍ سوال کوو چیچنې سوال دی کوو او د سوی ګیس او د معدې بل د ماشوم په خېټه پروتي وایي 10,000 روپۍ ستا راپسې راغلی دی دا سودانیان دی دا سودانیان دی چې څونه ظلم بربریت روان دی دا پاکستان هم غوښتو چې په کوم پاکستان کې پاکستان حکمرانان په 18 روپۍ مال بجلي نشي راکولی بیا هم لوټ شوي دی او دا پاکستان ما غوښتو چې د سوی ګیس د نرخ ته وګورئ او داسې پاکستان ما غوښتو چې په ژمي کې به زه د سوی ګیس لپاره درنې کوم جلسې به کوم جلوسونه به کوم بازارونه به بندوم او په اوړي کې به زه د بجلۍ لپاره د روشنې خلاف اواز پورته کوم دې پاکستان کې نه ما انصاف وجود نه ما امن وجود نه ما حقوق وجود او دا هر ورځ چې موږ کې سیاسي بصیرت او شعور پیدا شي زمانن زه ډېر ښه پنجرین انجینر عمر فاروق زما مخې ته ناست دا د ما لپاره انتهایي قابل احترام دی زه دا موړ کټ کوم خو چې دی راته مخې ته شي نو بیا واپس دې حکومت دا زه نه یم چې د دې پي ټي آی په حکومت کې دا ټولې محکمې او علمونه بې انصافۍ دي 72 سال نه د هر چا حکومت چې راغلی د قام دپاره چې اواز نه دی پورته کړی او د سوارټ فیډریشن دا کوم مشران چې تاسو پر مخکې ناست دي دا د نشان چوک دا دیوال ته کوي د ظلم خلاف موږ اولاد کړل د بې انصافۍ خلاف موږ کړل د تشدد خلاف موږ کړل د بې خلاف ان شاء الله کوم من د الله پاک دا شعور راکړی چې چېرته هم د سوال قام سره موږ ظلم نشو برداشت کولی موږ د سوال د قام بې انصافۍ نشو لیدی تاسو ګورئ په دې کرونا کې کوم ظلم زموږ سره ونه شو کرونا د سپک دکاندار او ډاکټر مخامخ کړي چې جنګېږي ورسره دو په کنډیشن محلات په بنا سره دا مالا سره کړي خلک وږي تږي په کورونو کې ناست ماشومان به سهار مور ته د چیچي کول غرمه به شوه چې به د وړو هسې ډوډۍ به شروع کړه قسم په خدای چې دا داستان بیان کړم ما لیدلی دی تاسو ټول ټوله وچاوئ او تاسو دهشتګردۍ کې وګورئ دا د سوادګان سره څه انصاف شوی دی دا د مشرق پاکستان شانتې سیلاب نه و راغلی نه د جاپان شانتې زلزله په سوات کې راغلی وه تاسو ټول په دې خبرو پوهېږئ زما خویندې میندې موږ ناجوړه په خرګاڼو کې بټېرې پورې ویوړې موږ لاړو د پېښور او د اشرغر په کورونو کې په ډیوډو کې موږ خیراتونه وغوښتو پېښور کې موږ زکاتونه ټول کړو د غوړو ډبې ته ودرېدو د وړو ډوډۍ ته ودرېدو کیش کارډ او وطن کارډ او پلانا کارډ او ډینګې کارډ ما ته څه مېلو شو زما قربانۍ ته ډېر په پورې نګاه د پاکستان حکمرانان وکتل ما له سره کړ ما له 50,000 روپۍ راکړې چې د پېښور د پلانکوټ د انې جانې تاسو ته پته د کوشتر کرایه راکړه او ما له بیا نور 3 لکه روپۍ زما مړي نه راکړه خدای ورته تباه برباد کړه د چا دا جنګ چې تاسو لړوئ امریکا کې خو د واټ قیمت 3 لکه روپۍ دی که زما مسلمان مشر سپینګلو کې راته 3 لکه روپۍ قیمت څنګه لګي آیا زما قیمت د غوا برابر دی ما قرباني وکړې ما خانمدوشي وکړو ما پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم وی چې د سوات ترک وکړو پاکستان ترک شو ما پاکستان ترک وکړو پاکستان زه تباه او برباد کړم او بیا تاسو سیلاب ته وګورئ بیا تاسو فوجي اپریشن ته وګورئ دا ټول کارونه په دې وجه باندې کېږي چې موږ دا قام متحد نه یو متفق نه یو موږ یا خاندانونو کې تقسیم یو یا په سیاست کې تقسیم یو او زه ډېر کړی کوم د هزارې قام ته او د دیر قام ته چې کله هم په قام مشکل راشي پریشاني راشي هېڅوک نه نیشنل کوي نه پیپل کوي نه مسلم لیګ کوي ټول یو ناره یې هزاره زنده‌باد اواز پورته کوي او زه ډېر کم ډېر کړی کوم یقین وکړه په پي جي پي شنګټ کې ظاهر خان ناست ډېر میټینګونه زموږ شوي دي د جوروجانو سره خو زه ډېر خفه شم چې د سوات خلک د بل د زنده‌باد ناره لګوي خو د سوات زنده‌باد ناره یې چا ونه لګوله د سوات د قام د
زنداباد چا نارونه درلوده. زه ډېر په تفصیل کې نه ځم ځکه تاسو ټولونه ستړي شوي، خو زما سوچ او فکر په دې بنیاد باندې دی چې کله هم زه سټېج ته ودرېږم چې زما د زړه اواز په سټېج کې راشي او رایعامه کې او په پریس کې او په میډیا کې راشي. او ما دا چې کوم زده کړي دي، ما له چې خدای کوم شعور او فکر او احساس راکړی دی، زه د دې خبرې ذمه دار یم چې خپل جذبات د عوامو په مخ کې راښکاره کړم. او ستاسو هم دا ذمه داري ده چې چا له چا خدای پاک څومره بصیرت او عقل او فکر ورکړی دی. زه الله تعالی ته سوال کوم چې تاسو دا برادري خدای قایم او دایمي وساتي. زه د فېډریشن د صدر په حیثیت د بھرپور یقینجانۍ اظهار کوم او دا وعده در سره کوم چې په سوال کې ټیکسي میکسي نه پرېږدم. آرټیکل 247 غلطه فیصله شو د رضایت خان خبره. دا خو د پاټا قبایلو د خپل اندا قانون خلاف اواز پورته کو، فرنټیر کرایم ریګولیشن خلاف اواز پورته کو چې پولیټیکلی ګرنټي نظام او سرتاج عزیز راغی په ټول قبایلو کې د مشرانو د ملکانو سره مذاکرات او ملاقات وکړو. هغو مطالبه هغوی پرې خوشحاله. په آرټیکل 247 کې ترمیم پکار و، آرټیکل 247 ختمول نو پکار. موږ وایو چې موږ د سینټ پارلمنټ د فېډریشن کسان ولې او دا د 2023 پورې که څوک دا دعوه واده کوي چې دا موږ کړی دا ستاسو دې تاجرانو ورو کړی او دا یقین بیاني راکوم چې موږ بدلو که نه د پاکستان نه نه مې حکمونه منم خو د ټیکس کولو مې قسم په خدای که منم. دا هغه سیاسي بازیګر نه یم او یو پنکاله ګډېده ګډا خونې نه نو خلکو ته دا ګډا باندې خطرناکه نه وه. ویره ګډا زما خو دا ځای ته نه زه چېرته انې باندې د خپل قام سره نه کوم. ما دې قام نه همیشه د غیرت نوم ګټلی. نن تاسو ته پته ده چې کوم مشکل ترین صورتحال نه تېرېږم. زموږ زید خان ته مې قرباني ورکړي دي خو حوصله نه کوي. انشاءالله تعالی دا زموږ عهد دی، ایمان دی، غیرت دی چې د سواد د قام او د مسایلو او د مشکلاتو د ختمېدو لپاره د عبدالرحیم د زید خان وینه توشي د قادر محمود د آیات هدیه الرحمن موږ به پرې فخر کوو. د قام هم له ډېر لوی عزت راکړی دی، ډېر لوی احترام یې راکړی. زموږ په یو سیټۍ باندې د سکاپورټ نه والا د اباسین کوستان او د چتراله پورې بیا چاته د نسوارو ګولۍ او د سګرټو ډبې نه لیدلې دي. دا ډېر لوی احترام دی. موږ د الله په فضل و کرم سره د خلکو سره داسې محبت دی، زموږ سره داسې محبت دی چې موږ د هغوی په زړونو حکمراني کوو. نو انشاءالله موږ دا خوب به مجلس کوو. او په اخر کې زه دا په زور مطالبه کوم چې په سوات کې کومه محکمې او مشر راځي کم سے کم چې پښتو سپیکینګ دا مطالبه کوم چې د پښتو سپیکینګ افسر ته اهمیت ورکړي او په کرونا کې چې کوم فنډ راغلی دی هغه فنډ یې باضابطه تحقیقات وشي. آخر کې انجینیر محمد فاروق چونکې صوبایي حکومت نماینده دی، د اوشن زکات کمیټۍ دا چیرمین دی. یو شیان دغه ډالۍ کوم او دی په ټیک ټاک دا خبر وزیر اعلی ته کوي چې اپریل داسې د خانهدارو فنکشن مو پای کې تقریر کو په آخر کې دا خبر وکړم. دا به د دې ځان سره ولیکي اور دا زمانہ یو شعر کو تڑا دیتے نہیں عادت بددعا کی نہ تم سے شکوہ کرتے ہیں، نہیں عادت بددعا کی نہ تم سے شکوہ کرتے ہیں، جگر میں درد اٹھتا ہے تو ہم فریاد کرتے ہیں.